بیسټ بالینګ د ایک نه د سطح پورې بیټینګ او ہوم کنډیشن خو بیا هم نیوزیلینډ پاکستان ته په آخري میچ کې شکست ورکو. T20 چې کوم سیریز و ملګرو نو 5م میچ چې بیګا کم وشو نو حالات خو به تاسو کتلی وي چې نیوزیلینډ پاکستان ته ډېر زیات ایزي شکست ورکو. میچ چا نه وي کتلی ملګرو نو دې سیټ کې تاسو ته پوره ډیټیل ښکاري. د 194 عمره ټارګیټ پاکستان نیوزیلینډ ته ورکو خو د دې کس له کبله د چا چیمپ مین چې کوم بیګا سینچري وواله نو د نیوزیلینډ په ګټه کې اهم کردار ادا کو. بیا جمینیشن خو تاسو ته پته ده ملګرو په PSL کې هغه زمونږ د دې ہوم ګراوند چې کوم دی نو د هغې د رګ رګ نه واقف دی نو هغه ورسره ډېره ښه دوستانه وکړه او هغه میچ یې راواړو سیریز یې ملګرو برابر کو. کوم ځای کې ملګرو غلطي وشوه هغه در سره زه شریک کوم خو تاسو را سره خپله قیمتي رایې په کمنټس کې لازمي شریک کړئ چې کوم ځای کې نو پاکستان کې که ټیم نه غلطي وشوه چې نیوزیلینډ ټیم دا دویم هاییسټ سکور و چې په پاکستان پسې په پاکستان په ګراوند باندې راواړو او ډېر په ایزي طریقه باندې. ځکه ملګرو چې په اولني اوور کې 2 وکټې پرېوتل دا په ټیم باندې ډېر غټ پریشر راولي خو د پاکستان بالینګ بیګا پته نشته ملګرو چې وجه څه وه خو وجه صرف اور صرف دقه وه چې راولپنډي چې کوم سټیډیم دی نو ماهرین دا وایي چې دا د بالرانو دپاره قبرستان دی. بالینګ پې د سره کیږي نه. بیا ډینجر مین احسان الله او محمد حارث د هغوی دپاره موږ پرون ویډیو کې هم یو ریکویسټ کړی چې دوی ټیم ته راوستل پکار دي خو احسان الله هم ډېر زیات مایوس کن بالینګ وکړو او د محمد حارث پرفارمنس خو تاسو وکتو. سایم ایوب او محمد حارث بیګا ډېر زیات مایوس کن پرفارمنس وکړو او دواړه په 0 باندې آوټ شو خو په محمد رضوان باندې ډېر غټ تنقید روان دی. هغه څه تنقید دی ملګرو ویلې کېږي دا چې کوم آخري 2 اوور نو رضوان د خپلې سینچرۍ دپاره هغه 2 اوور چې کوم دي نو هغه میسنګ یې وکړو چې زه به سینچري ووایم که چېرې دغه 2 اووره لوبولی شوی وی نو ملګرو پوزیشن به د میچ دا وی چې 110 115 رن به پاکستان کړی وی خو زما د سوچ مطابق ملګرو محمد رضوان 98 رنز کړي دي او د پاکستان چې کوم 194 رنز ټارګیټ و نو په هغې کې چې د هغه 98 رنز د دې نه لرې کړي نو بیا هېڅ هم نه پاتې کېږي نو هغه چې کوم پرفارمنس وکړو 98 رنز یې وکړل سینچري خو هغه ونه کړه خو بیا هم هغه په سکور کې ډېر زیات ښه کردار ادا کړی دی. اوس والله علم تاسو وایئ چې آیا محمد رضوان غلطي کړې ده او که نه هغه هم موږ سره په کمنټس کې شریک کړئ. بیا بوم بوم افتخار احمد هم بهترین بیټینګ بیګا وکړو خو د عماد وسیم چې کوم بیټینګ و ملګرو نو هغه د کتلو خو کرکټ یو داسې شوبه ده ملګرو چې ته به په 3 وړو فارمیټ کې بهترین پرفارمنس کې که هغه بیټینګ دی که هغه بالینګ دی او که هغه فیلډینګ دی نو بیګا چې د پاکستان کم فیلډینګ و نو ما ته همدغه ټرننګ پوینټ ښکاري چې کم کیچ مس شو ملګرو نو دغه د پاکستان د بیلات سبب جوړ شو نو بیګا د پاکستان فیلډینګ لږ مایوس کونو نو چې کله هم په یو فارمیټ کې غلطي وشي نو میچ بیا ستا د لاسو نه وځي نو پاکستان چې کوم بیګا فیلډینګ و نو هغه ډېر زیات مایوس کونو خو بیا ملګرو نیوزیلینډ سره بیګا دغه ایډوانټیج حاصل و چې هغوی ټاس ګټلی و. صحیح چې هغوی ټاس وګټو نو پاکستان ته د بالینګ دعوت ورکو نو 50% 60% چې کوم دی نو هغه په ټاس باندې ډیپینډ وي ځکه ملګرو چې هر چا ټاس ته سترګې وي چې یاره ټاس به څوک ګټي. سیریز ملګرو ختم شو 2-2 سره برابر یو میچ د باران د وجې ډرا شوی و په هغه میچ کې چې کوم ډرا شوی و ملګرو نو په هغې کې بابر اعظم ټاس ګټلی و او نیوزیلینډ ته د بیټینګ دعوت ورکړی و که چېرې هغې کې باران نه وی راښکې شوی نو زه وایم انشاءالله العزیز چې هغه میچ زموږ په فیورټ کې و ځکه چې موږ ټاس ګټلی و او نیوزیلینډ سکور هم دومره زیات نه و کړی خو بیا هم ملګرو T20 سیریز خو ختم شو الله دې وکړي ملګرو چې پاکستان ټیم کومې غلطیانې دي نو چې په هغې باندې لاس راونیسي ځکه را روان دی ملګرو ورلډ کپ یو غټ یونټ را روان دی نو که چېرې پاکستان نه داسې غلطیانې کېږي په ہوم ګراوند دا حالات دي نو چې په بهر ملک کې به بیا د دوی څه پوزیشن وي نو دا چې کومې غلطیانې دي دا ویستل پکار دي ځکه که په محمد رضوان باندې خلکو تنقید کوو خو تاسو به د دې نه خبر ملګرو چې د محمد رضوان انجري هم وه په ملا کې مسله وه د هغې باوجود هم هغه راوتې و پیچ ته او خپل بیټینګ یې وکړو بهترین پرفارمنس یې مخې ته راوړو. شهنشاه افریدي هم ملګرو تاسو ته پته ده چې هغه یو ډېر غټ اپریشن کړی د هغې باوجود هم هغه لوبیږي خو د PCB دغه زیاتې د دې کلاړیانو سره
کم از کم دوی لیست پکار دی چې کم غټ یونټ را روان دی چې هغوی ته دوی مکمل پټ وي. نو که چېرې شاهنشاه افریدي یا محمد رضوان غوندې پلیر زمونږ نه په دغه غټ یونټ کې پټ شي ملګرو، نو دا به ډېر زیات مایوس کون وي او دا به پاکستان کرکټ ټیم له ډېر غټ نقصان ورکړي. خو الله دې وکړي ملګرو چې د پاکستان پرفارمنس ښه شي، ځکه چې ون ډے چې کوم سیریز دی نو هغه هم را روان دی. نو ګورو چې مخکې څه کېږي. خو موږ ټیم دی ملګرو، موږ به سپورټ کوو، دا زموږ مجبوري ده او موږ د کرکټ سره محبت ساتو. خو بیا هم چې کومې غلطیانې وي نو هغه به موږ مخې ته راوړو. ویډیو لازمي مخکې ملګرو سره شیر کړئ، چرته هم دی الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده آباد، پاکستانی کرکټ ټیم زنده آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي، مسلمان دی وي. الله پامان.